فقط د الله سره می دوستی کړې ده بس میخه ممري ښځې ورته وی ظالمه ته د الله د دوستې وای خدای ته ووایه چې زما ستا دوستي ختمه ده زه نشم کولی تا سره دوستي وای موسی علیه السلام بیا راغی کوی تور ته چې راغی زما رب ته ووی الله هغه سړی چې تا په دوستۍ نیولو هغه وایي زه د الله سره دوستي نشم کولی زما دوستي ختمه که زما رب ورته جواب کې ووی موسی زما دوستي عام دوستي نه ده. امام جعفر صادق رحمت الله علیه چې دا د امام باقر رحمت الله علیه زوی دی دنه چاته پوسو کو حضرت انسان باندې مصیبت او درد ولې راځي دی جواب کې فرمایي چې انسان باندې مصیبت او درد د دوو وجو نه راځي لومبه وجه چې انسان ته دک رسیږي درد رسیږي پریشانی رسیږي هغه د لاسو کمائی ده مانا پدا لاسو باندې ته دوکه اوکے پدالا سبانتا نا حق گزار اوکے و دا استاد گریوان تا دوبارہ رازی گویا دا پریشانی چتا بل مسلمان تا دے دک ارسو بل مسلمان تا دے درد ارسو دا درد واپس تا دے گریوان و ستا دے وجود تا رازی دا دا زمونگ دا لاسو اعمال دی زمونږ د وجود اعمال دي نو موږ ته د پریشانۍ په شکل کې ملاوي وګوره په دنیا کې 100% کې 80-90% خلک پریشان دي زما محترمو د هغه یره جی سنا سه پریشانی بخامخای د اولاد پریشانی زما محترمو د کور پریشانی د معیشت ذریعہ معاش الکه چې کوم دې پریشانی یره جی رزق می کمزور دی یره جی کاروبار می نشتا اولاد می جنا فرمانه دی کور کې جی خزر سره جنگونه کوي یره جی کور کې بے اتفاقی دا جرور را تخفی اړه می کړی دی یره جی پلار را ته په نظر باندې نه ګوري دا ول زما محترمو د ټولو نه مخکې دا زمونږ د اعمالو کمای ده تا چې څنګه اعمال وک څنګه عمل د وک د هغه موافق ثمره ته ملاویږي یو او دویم نمبر او دا دویم نمبر انسان باندې چې درد او مصیبت راځي دا د الله د طرف نه یو امتحاني اوس به تاسو ته پته څنګه لګیږي چې ما باندې کوم دک درد راغلی دی دا د الله د طرف نه امتحان دی که دا زما د لاسو کمای ده ما باندې کوم مصیبت او پریشانی راغلی ده دا د الله د طرف نه امتحان دی که زما د اعمالو نتیجه ده دا به څنګه معلومه زما محترمو د هغه ښه اسانه پته لګیږي ما وی یو هغه امتحان دی چې د الله د طرف نه راشي او نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای کله چې یو انسان الله په دوستۍ باندې نسی و سره دوستی کوي زما محترمو نو الله په امتحان کوي او امتحان کې ګوري چې دا سړی زما د دوستۍ قابل دی کنه دا زما چې کوم دی نو د نزدېکت قابل دی کنه د سره زه نزدېکت وکم موسی علیه السلام له یو کس راغی وی حضرت د الله سره جی دوستی کوم الله ته وای چې ما په دوستۍ باندې اونیسی موسی علیه السلام وای ښه موسی علیه السلام کوی تور ته لاړ چې کله به کوی تور باندې الله سره خبرې کولې ورته وی ربا ستا یو بنده دی او زما امتی دی الله هغه وای چې رب ته وای ما په دوستۍ باندې اونیسا زما رب ورته وای موسی ورته وای ته به دوستی اون کړی شي زما درب دوستی ګوره ګرانه ده هغه ښه موسی علیه السلام لاړ هغه سړی ته وی هغه سړی به څاروي ساتل ګوجرو وای الکه الله وی چې ته د دوستۍ نشي کولی ما سره وای رب ته ووایه چې تیار یم دن او رات 24 غنټې تیار یم خدای ته ووایه وای ښه دا موسی علیه السلام بیا چې کوی تر ته لاړه کوی تور باندې الله هغه سړی خو ډېر جذباتو کې دی جی هغه خو ستا دوستۍ ته تیار دی زما رب وی ښه ورته ووایه ما رب په دوستۍ باندې ونیولې اوس تماشه کوه ما ووی د رب دوستي اسانه دوستي نه ده زما محترمو د رب دوستي ما ووی امتحان غواړي د رب دوستي امتحانونه دک پریشانی غواړي الله ته چې سړی نږدې کېږي دا په دک پریشانۍ باندې نږدې کېږي تا باندې به درد راځي غم به راځي مصیبت به راځي تکلیف به راځي پریشانی به راځي و په دا ټول دک درد غم پریشانۍ باندې به ته د یو ذات ته رجوع کې الله ته به رجوع کې دغه درد پریشانۍ باندې به صبر وکې د الله په هره فیصله باندې به صبر وکې چې الله زه راضي یم ستا په فیصله باندې بیا زما رب خوشحالېږي او په دغه خوشحالۍ کې زما رب وایي تا بیا په دوستۍ باندې نیسم ما خبره د ګجر کوله وایي الله وایي ما په دوستۍ باندې اونې ورته ووایه اوس خبرې ته تماشه کوو د ما محترم
وای کله چې دغه ګجر سبا شو میخه به ساتلې د ما محترم ما ګجران ساروي ساتل چې صاحب شجی او میخه مړ شو خبره ته توجه کوي وای دې ډېر پریشان و چې دا څه چل شو اوس خو ما الله سره دوستیم کړې ده او دا میخه به ګوره مړ شو یاره جی په سبا نه په بل سبا باندې بله میخه مړه شوه هره ورځ به یو میخه مړه کېده ښځې ورته وې خاونده وایه څه ګناه دې کړې ده چې ستا میخې مړې کېږي هغه وې ښځې ما خو هېڅ نه دې کړې فقط یو کار مې کړی دی چې موسی علیه السلام ته مې ویلي دي چې الله ته ووایه چې ما په دوستۍ ونیسه فقط د الله سره مې دوستي کړې ده بس میخې مې مري ښځې ورته وې ظالمه ته د الله د دوستۍ وای خدای ته ووایه چې زما او ستا دوستي ختمه ده زه نشم کولی تا سره دوستي وای موسی علیه السلام بیا راغی کوی تور ته چې راغی زما رب ته ووی الله هغه سړی چې تا په دوستۍ نیولو هغه وایي زه د الله سره دوستي نشم کولی زما دوستي ختمه که زما رب ورته جواب کې ووی موسی زما دوستي عام دوستي نه ده زما دوستي د انسانانو د جناتو دوستي نه ده زما دوستي د رب دوستي ده و زه رب چې یو پېره څوک په دوستۍ ونیسم بیا رب پې امتحانات کوم تکلیفونه راځي مصیبتونه پریشانۍ راځي و په دغه درد غم پریشانۍ باندې د صبر وکړي زه رب بیا په دوستۍ باندې علم زما دوستي اسانه نه ده زما وایي د الله دوستي اسانه نه ده زما موږ باندې پریشانۍ چې راشي استاذ ته یم چې پریشاني راشي د الله یو خبره یاد ساته کم انسان چې دن او رات په خوشحالۍ کې د دنیا په لذاتو خواهشاتو کې ګرځي و په ده باندې درد غم بیماری او مصیبت نه راځي زما طرف نه جمله وره په خپل ایمان باندې ویریږه یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات